أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. دا سورة بقرة دا آیات یوسل څلور پنځوس دی. په دې کې نن د هغه مسلمانانو بیان دی کوم څوک د الله د رضا دپاره ځان و مال ولګول او ځان یې د الله په لار کې مړ کړي، یعنې د الله دپاره جهاد یې کوي، کفارو دی مړ کړي. الله وایي د دغه سړي سره ما د ده ځان و مال اخیستي په عوض کې د جنت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الله ما د مؤمنو سره د ځان و مال اخیستي په عوض کې د جنت. نو اوس دلته وایي ولا تقولو، تاسو مه وایاست لمن هغه چاته یقتلو چې هغه قتل سي فی سبیل الله په لار کې د الله امواتن مړي بل احیاهم بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون خو تاسو نه پوهېږئ. عبدالله بن عباس راته نو وایي په دې آیات کې زموږ سوچ بند شو چې هغه دوی مړ سولو، موږ پټ کړي، لمونځ مې ورکړي، معاینې خلکو په نکاح واخیستلې، مال وراثت چې کوم د ده مال و هغه زامنو سره وبېښي. او دلته الله وایي چې دې ته مه وایاست مړه. نو عبدالله بن عباس راته نو وایي کله چې د نبي علیه السلام سره موږ پوښتنه وکړه نو رب کائنات دغه سوره العمران یوسل یو کم اویا نمبر آیات نازل کړي چې ولا تحسبن الذین قتلوا، تاسو ګمان مکوئ، خیال مکوئ پر هغه خلکو باندې قتلو چې هغه قتل سوي دي فی سبیل الله په لار کې د الله امواتن مړي مور ته وایي بل احیاهم بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم په نیز د رب خپل یرزقون دوی ته رزق ورکول کېږي. عبدالله بن عباس راته نو وایي چې نبی علیه السلام موږ ته د دې آیات معنا وکړه چې دا د الله سره تر هر شي عظیم لاندې په جنت الفردوس کې هلته ژوندي دي د ارواحان د دغه شهیدانو د دوی ارواحان د زرغونو مرغانو په ججوري کې دي چې په جنت کې کم ځای زړه غواړي هلته دوی ګرځي. فرق دا سولو چې د مؤمن روح په خپله په جنت کې ګرځي، د شهید روح د مرغه په ججوري کې ده. لکه یو سړی چې په خپله الوتلی وي، یو سړی په جهاز کې وي، نو د جهاز والا تر دغه الوتلو سړي په راحت کې. الله وایي دا ژوندي دي په نیز د رب د دوی سره هلته دوی ته رزق ورکول کېږي په جنت الفردوس کې. فرحین دوی خوشحالیږي، دوی خوشحاله دي بما په هغه نعمتو سره عطاهم الله چې ورکړي الله و دوی ته من فضله د خپل
فضل څخه چې په جنت کې کم شی زړه غواړي هغه خوري ویستبشرون دی خوشحالیږي بالذین په هغه خلکو سره لم یلحقو چې د دوی سره تر اوسه پورې یو ځای سوي نه دي په جنت کې لم یلحقو چې نه دي میلاو سوي یو ځای سوي بهم او د دوی سره په جنت من خلفهم وروسته تر دې چې هغه په دې او دنیا کې دي لکه صحابه د نبي اسان پوښتنه کوي چې یا نبی د جنگ احد شهیدان چیرې دي هغو ته الله پاک د هغه څخه بې حجابه خبرې وکړې ول څه غواړې هغه ول هر څه ډېر دي یا ربه په جنت کې خوشحاله یو درې واره پوښتنه کې آخر کې هغه یا الله زموږ ارواحان را واپس کې و بدن ته چې موږ ژوندي سو بیا جهاد وکړو بیا شهیدان سو بیا مړو سو بیا الله وایي دا نشي کېدلی زه بستې آل ورسوم هغو ته نو دغه وحي وسولې چې هغه مؤمنان شهیدان چې په جنت کې دي هغه خوشحاله کېږي چې دغه مسلمانان د الله په لار کې جهاد وکړي شهیدان شي او د موږ سره یو ځای شي من خلف رزق آلا خوف عليهم پر دی به وام نوي ولا هم نبدي يحزنون غمجن شي يستبشرون دی خوشحالیږي بنعمتهم من الله په هغه نعمتو د الله په هغه انعاماتو د الله وفضل د فضل هغه فضل چې الله پاک د دوی ارواحان دوی ته دومره قدر زحمت نه ورشدي لکه میږی چې خوري د دوی ارواحان جنت له ولاړو د کفارو د جهنم ته لاړو وان الله بشک الله چې لا یضيع او نه ضایع کوي اجر المؤمنین هغه ثواب د مؤمنانو دغه رقم الله وتلک الایام دغه ورځې چې دي په جنگ بدر کې کفارو شکست وخوړې اویا کسانې هلاک سو جهنم ته ورسېدو نداویلها موږ اړو راړو بین الناس په مابین کې د خلکو د کفارو د مسلمانانو وليعلم الله د دې لپاره چې ښکاره کړي الله پاک الذین هغه کسان آمنو چې ایمان ویتخذ چې کې ونیسي چې کې جوړ کې منکم په تاسو کې شهدا او شهیدان الله پاک شهیدان کې کوي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین والله ولا لا يحب نخوشي يا ظالمين ظالمان خلق الله نخوشي اوس په جنگ وحود کې وما محمد ندی محمد علیه السلام الا رسول محمد خو الله نه دی چې همیشه به الا رسول مگر دی او رسول دی قد خلت په تحقیق سره تیر شوي دي من قبله مخکې تر دې پیغمبر او رسول نور پیغمبران اپایمات کچیر دې په خپل مرشي قدرتي طور او قتل یا څوک قتل کی آیا دې شهید کی ان قلبتم تاسو به اوړي علی عقابکم پر خپل پوندون تی به دا دین پرېږدئ نبی خو انسان دی مرګ پرالی د ده روبه په جنت کې وګوره په سوره یاسین کې مرد مومن انبیا راغلي دي دوه درېم پسې راغلي هغو دعوت وچلوئ یوه سړي ایمان راوړي چې ایمان یې راوړی کوم راولاړ شو دی یې مړ کړي چې مړ یې کړي د سورته ویل ډول انی امنتو بربکم فاسمعون بېشکه ما ایمان راوړی بربکم په رب ستاسو فاسمعون تاسو ما خبره واورئ دلته دی شهید شو قیل ادخل الجنة دته حکم وسلو چې داخل سه و جنت ته په جنت کې دی څه کوي قال یا لیت ویې ویل ای ارمانم ای افسوسه
قال یا لیت قوم یعلمون، کاش که زما قوم پوهیدای بما غفر لی په سبب د هغه چې ویې بخښلم ربي رب زما وجعلني من المکرمین، زه وګرځولم د عزت والا په جنت کې زه داخل کړم. وګوره دغه رقم په سوره سهار کې وګوره آیات نمبر دی ویشتم، یا ایت النفس مطمئنه، ای رو آرام نیونکې، ارجعی را وګرځه الی ربک و خپل رب ته راضیه مرضیه، الله د تا سره راضي دی او ته د الله نه راضي، یعنی ته د الله سره راضي، الله د تا سره راضي دی. فادخلی پس ننوځه فی عباد زما په بندگانو کې، وادخلی جنتی داخل سو جنت. دا آیات ثابته کړه چې انسان رو جنت ته ځي، د شهداو د مؤمنانو د جنت لځي، د کفارو د منافقینو د جهنم ته ځي. دواړه د الله په نیز ژوندي دي، کافران په جهنم کې ژوندي دي اور مؤمنان مسلمانان په جنت کې ژوندي دي. وګوره دغه رقم په سوره تحریم کې د نوح علیه السلام کور والا، د لوط علیه السلام کور والا، الله سور ته وایي د نوح علیه السلام کور والا په جهنم په اوبو کې غرق شوه، د لوط علیه السلام کور والا الله مځکه پر واړه چیرې ولاړې، وقیل ادخول النار، حکم وشو دې دواړو ته چې داخل سي و دوزخ ته مع داخلین، سره د هغه چا چې هغه داخلیږي جهنم ته. قوم نوح سره د قوم د نوح علیه السلام بیبیو سره داخله سو، زوی داخل سو، او د لوط علیه السلام کور والا د قوم لوط چې و د هغه سره داخل سو. دغه رقم وګوره د فرعون ماینه اسیا او دغه رقم مریم، هغه څه کوي؟ هغه وایي وقالت ربي، ویول ای رب زما ابني جوړه کړي مال عندک، په نیز تا سره بیتن یو کور په جنت، په جنت کې، ونجني ما تخلاصی راکې من فرعون، د فرعون و عمل دغه د عمل سره، ونجني نجات راکې ما تمام من القوم الظالمین، دا قوم د ظالمانو سره. مریم هم جنت داخل شوه. د ما ورونو ټیم ناخم د مسلمان رو کاغه شهید وي، کاغه عام خاص مؤمن وي، د شهید رو د مرغه په ججوري کې په کم ځای کې راغواړي ترکي دې دنیا له بیا نه راځي، ژوندی ده، د کفارو ارواحان هم ژوندي دي. خو قرآن وګوره، الله یو سړی د لې مړ شو په کور کې، نو یو هغه د الله په لار کې چې مړ شو، نو دا دواړه مرګ سره نه دي، هغه ژوندي دي، د دوی ارواحان په جنت کې په دې ډورۍ کې نه دي ژوندي. چې څوک د دې ډورۍ عقیده لري دا د الله د قرآن انکار کوي. الله دې واسو توفیق راکړي چې موږ د الله قرآن زده کړو. شهیدان په جنت کې دي، کفار په جهنم کې دي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.